السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وی امید لرم چې تاسو ټول به روز را خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ. ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده په پېښور کې یو ظالم خاوند راپاسي خپله د څلورو بچو ښځه ډېره زیاته بېدردۍ سره قتل کوي بیا د کور نه تښتي. دوستانو ښځه په څه وجه قتل کوي ښځې اخر کومه ګناه کړې وه ټول حقیقت درسره په دې ویډیو کې شریکوم. دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره حقیقت نه ځان خبر. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه خامخا وخت چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده. ډېر زیات ظلم شوی دی په پېښور کې یو ظالم خاوند راپاسي او په خپله ښځه باندې اول ډېر زیات ظلم کوي. د ښځې سره د واده 10 کاله شوي په 10 کالو کې تینا څلور بچي راوړي وو. دوستانو د خاوند څلور بچي هم او بیا هم دومره ښځې سره دومره ظلم وکړو. ډېره زیاته بېدردۍ سره یې قتل کړه. اخر د ښځې ګناه څه وه؟ د ښځې داسې څه چل کړی و؟ ښځې ورسره خوله وهلې وه، جنګ یې ورسره کړی و چې خاوند یې دومره غوسه ور چې ښځه یې ډېره زیاته بېدردۍ سره قتل کړه او بیا د کور نه وتښتېدو. دوستانو چې کله یې خاوند پولیسو ګرفتار کړو نو خاوند یې پولیسو ته ټول حقیقت راښکاره کړو. ویې ویلې چې زما ښځې به ما سره روزانه خوله وهله، ما به کار روزګار نه کولو، ما ته به مې ښځې ویلې چې موږ به څه خورو، کار روزګار کوه. دا خبره په ما باندې ډېره زیاته بده لګېده. د دې خبرو په وجه باندې ما او ښځه مې په جنګ شول او ما تمانچه راواخیسته او خپله ښځه مې په ډزو باندې وویشته او ډېره زیاته بېدردۍ سره مې قتل کړه. دوستانو پولیس وایي چې دغه خاوند نه موږ ښه بدترینه سزا ورکوو. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه خامخا وښئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.